نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر پنوم د الله چې بے اندازې مهربان او زیات مهربان دی وای پیغمبر شان د خبردار الله یو دوی دی وای پیغمبره هغه الله چې داخله کې د حسب و نسب تپوس کوي هغه الله یو دوی دی الله بې نیاز دی نه د نه څوک پیدا دی او نه دی د چا پیدا دی او نه دغه الله هم سره او برابر شته په نوم د الله چې بې اندازې مهربان او زیات مهربان دی وایي پیغمبره پناه غواړم په رب د سبا د شر د هغې نه چې پیدا کړي دي او د شر د هغې شپې نه چې کله خوره و پوره شي او د شر د هغه پوک وهونکو نه په غوټو کې او د شر د هغې بدخوا او کینهګر نه چې کله کینه کوي په نوم د الله چې بې اندازې مهربان او زیات مهربان دی وایي پیغمبره پناه غواړم په پالونکي د انسانانو بادشاه د انسانانو اختیارمند د انسانانو معبود د انسانانو د شر د هغه بار بار وسوسې اچوونکي نه چې په زړه حمله کوي په شا تختي هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلقو کې د پیریان وي کې د انسانانو نه عزتمندو ستاسو وخت هم ډېر وشو او خبرې مو واورېدلې قرآن ختمېږي سړی چې کله ځان له کېږي که نه دا د غمونو نه ډک شي دا د کور غم دی او دا د بهر غم دی او دا د رور دی او دا د تره دی او دا د زوی دی او دا د ښځې دی او دا د خاوند دی او دا د بچي دی او دا په ماحول کې دی د خلقو د لاسه غمونه او دردونه وي دا ټول دردونه دا قرآن وباسي الا بذکر الله تطمئن القلوب اطمینان قلبی د الله په قرآن باندې حاصلېږي ذکر نه مراد قرآن مجید دی کدا په سیده ساده الفاظو سره وی نو هم اثر کوي او کدا په خوږ الفاظو سره هم اثر کوي خو کوشش وکړئ چې قرآن ټیک وي قرآن صحیح وي عزتمنګو دا د الله کلام دی انسانان بدل کړي دي دی هغه انسانان بدل کړي دي چې هغه انسانیت نه پیژندو هغه انسانان بدل کړي دي چې هغه انسان نه پیژندو هغه انسانان سم کړي دي چې هغه خور او مور نه پیژندله هغه تیرو ته رڼا ویله هغه زناور ته معبودان ویل ګټو لوټو ته معبودان ویل هغه ماشومان هغه مینه او محبت هغه د هغوی سره نه و ژوندی ښخولې قرآن مجید په هغوی کې مینه واچوله قرآن مجید په هغوی کې رڼا واچوله قرآن مجید هغوی ته ګټې لوټې او د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق وښودو قرآن مجید د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق ښیي چې دا خالق دی او دا مخلوق دی مخلوق معبود نشي جوړېدی معبود چې دا به صحیح دا به خالق لہذا دا اولنۍ صورت زه به صورتونو مختصر غوندې خبره کوم تاسو ویلي دي علماء کرام هم ناست دي دې اولنۍ صورت ته صورت اخلاص وي الله تعالی ته مشتبه انسان مطلوب نه دی نه الله ته مشترک انسان مطلوب دی داسې انسان چې هغه دې د انسان ما بندگی کوي او هغه دې د حیوان بندگی کوي او هغه دې د زناور بندگی کوي او هم د ګټې لوټې بندگی کوي او هغه دې لیډر بندگی کوي او هغه دې د امام بندگی کوي دا الله تعالی ته مطلوب نه دی قرآن خو راغلی د دې دپاره چې اخراج العباد عن عبادة العباد الى عبادة الله
د دې ټولو معبودانو نه یو معبود ته رسول ربا واحدا ام الف ربي مشهور د زمانې د فطرت یو موحد چې د هغه زوی چې کوم سعید رضی الله عنه په عشرو مبشرو کې دی. سعید رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس د پلار په باره کې کړو چې د الله رسول زما پلار د شرک نه دی کړی، بت ته سجده نه ده لګولې، دا جنت ته تللی دی. نبی علیہ السلام د ارواحو خبره ده، جسم چې دی د په ځمکه کې دی، هغې له الله جسمي مثالي ورکوي، څنګه جسم چې د انسان دی داسې جسم ولایتي ورکوي. وایي ستا پلار او ورقه زوی د نوفل دا دواړه ما د جنت په نهرونو کې لیدلو چې لمبلی. د زمانې د فطرت د هغه زمانه چې پاکې پیغمبران دا نه وو، 600 کاله د عیسی علیه السلام نه والا تر نبی علیه السلام د راتلو پورې د 600 کاله ټایم دی. په دې زمانه کې پیغمبر نه دی راغلی، د صحیح روایت مطابق پیغمبر نشتی. په دې زمانه کې تش موحد چې دی چې توحید مني او توحید باندې عمل کوي، بس دی چې دی نجات دی، دی کامیاب دی. ناورته زما د پلار شرک نه دی کړی. کعبه شریفې ته به راغی، په کعبه کې دننه بوتانو بهر هم بوتانو، دننه پکې 380 بوتانو، بهر خو د هر چا خپل چې کوم دی 1500 او چا 80 او د چا 90 او د چا 100 بوتانو د یو سړي. دا بوتان به چا به ګټه کتله راوړلی به، چا به لوټه کتله راوړلی به، چا به بل څه شی کتلو راوړل، هغې ته به سرې ښودلو سجده به یې کوله زما معبود دی. هغه به راغی او دې خلکو ته به متوجه شو، ورته به ویله چې عجیبه خلکو ناشنا مخلوقات دي، باران د بره نه الله کوي، د ځمکې نه ولګیا الله راوباسي، ځناور الله پیدا کړی دی، د الله اوبس کي او د الله تعالی ګیا خوري، او تاسې د غیر الله په نوم باندې ذبح کوئ، د بوتانو د لات و منات و عزا په نوم باندې ذبح کوئ. څه عجیبه غوندې قمقل مخلوق دی. بیا به د هغې نه بعد دې خلکو ته متوجه شو او ورته به ویله چې ای خلکو ستاسو نه تپوس کوم ربا واحدا ام الف ربي، چې یو رب دا غوره دی چې یوازې په یوازې رب وي او ټول اختیارات ورسره وي، او که نه داسې رب غوره دی چې هغه بېشماره داسې بنده چې هغه بېشماره ارباب وي او دین ټول تقسیم وي. نو بیا په آخر کې وویل مختصر چې ترکت اللات والعزا جمیعا کذلک یفعل الرجل البصیر کذلک یفعل الرجل الخبیر، او په یو روایت کې کذلک یفعل الرجل الرشید. وایي ما دا ټول معبودان پرېښودله، دا ټول ارباب مې پرېښودله، ما د یو رب بندگی شروع کړه، او یو رب بندگی چې څوک یې دې ته هوښیار انسان وي، دې ته عقلمند انسان وي. یو واري علامه سهیلي روض الانوف کې نقل کوي نبی علیہ السلام د مکې مشرکانو ډېر خوښ و، ډېر خوښ و، ځکه امین او صادق دا برنغه څوک چاته نه وایي، امین او صادق برنغه چاته نه وایي چې زړه مینې ورسره یې نو هغې ته امین او صادق وایي. نبی علیہ السلام تر مکې مشرکانو امین او صادق وایو، خو د 40 کالو نه مخکې د نبوت اعلان نه مخکې امین او صادق خو د نبوت اعلان نه مخکې څومره د مکې مشرکان چې د نبی علیہ السلام نه بغیر به د دعوت روټۍ چې کومې د هغې نه نوڼۍ چا نه اوچتوله. نو یو ځل زید چې کومه دی روټۍ کړې، زید چې د سعید دا پلار دی، د فطرت د زمانې مسلمان دی، روټۍ یې کړې ده غوښه د بکي. نبی علیہ السلام چې کله راغی کشر دی، چې نبی علیہ السلام وکتل غوښه د بکي، غوښې له ګوتې نه وروړي، او نبی علیہ السلام چې نوڼۍ نه یې اوچته کړي نو بل چا نوڼۍ اوچتوله نه. نو هغه ورته وایي زما خیال دی ته یې رېږې په دې خبره باندې چې دا د غیر الله په نوم ذبح شوې ده، زه د غیر الله په نوم باندې ذبح نه کوم، دا د الله په نوم باندې ما ذبح کړې ده، د الله په نوم باندې. نو د هغې نه بعد نبي علیه السلام د هغې نه نوڼۍ څه کړه، دا اوچته کړه. پیغمبران چې که نه دا الله تعالی محفوظ ساتي، محفوظ د حرامو نه، د ګناهونو نه، د کبایرو نه، د صغایرو نه، د بت پرستۍ نه، د شرک نه، د دې نه محفوظ ساتي. محمد ابن اسحاق نقل کوي سیرت رحمت للعالمین هم دا قول نقل کړی دی، او رضو الانوف کې هم دی چې د بنو هاشم خاندان ځان له یو بوتو، ځان له خصوصي بوته و چې په کال کې به یو ځل ته هلته به عرس کوو، عرس دا میلادونه چې خلک یې عرس کوي څه کوي، بابا باندې صادر خورئ، هغوی به هم تلله په هغې بت باندې به صادر خورولو نه، خو چې کله به یې وخ حلال کړو د هغې وینه به راواخېست، هغه به پې رنګ کړه، رپاسه یې پې واچوله. نو د قوم خاندان دا شکایت وکړو چې هر کال ته محمد صلی الله علیه وسلم پرېږدی، نبی علیہ السلام د پیغمبر نو، هر کال ته محمد صلی الله علیه وسلم پرېږدی،
دې کال به ته خامخا د ځان سره محمد صلی الله علیه وسلم به ابو طالب صاحب نبی علیہ السلام نه بوتلو. ابو طالب صاحب ته پته وه نبی علیہ السلام شان نخي دا ورته معلومې وي، دا ورته پته وه چې نبی علیہ السلام کې څه داسې کمالات دي د دې وجې نه هغه په خپله په زړه کې هم دا بت پرست یو که نه دوی په زړه کې هم په دې پوهېدل چې دا زمونږ داسې یو پالتو کار دی. نو هغه ډېر کوشش وکړو، خوند یې ونه کړو. نبی علیہ السلام ته ویل ستا د خاندان خفه کېږي، ته به زمونږ سره خامخا ځې. نبی علیہ السلام بت پرستۍ له نه تلو، شرک له نه تلو، خو دې محفل کې شریک شه. نه چې څنګه شریک شمه، خو چې لاړ شه زموږ سره، ته خو بت پرستي ځه کې کعبې له نه راځې، کعبې خوا له راشه ځان لمونځ کې بت ته سجده نه کې. دقه شان دي چې هلته لاړ شي جمعه کوه، یو طرف ته کښېنه. نبی علیہ السلام روان شو ورسره. چې کله روان شو دوی ورسېدل او هغه په لاره کې پاتې شو. چې کله په لاره کې پاتې شو ابو طالب صاحب سره غم پیدا شو چې رکه محمد صلی الله علیه وسلم وراره مې چېرته لاړ. پروګرام ختم شو، دوی چې دی نو د خفګان سره پروګرام ختم کو، واپس چې را روان شو نبی علیہ السلام را روان دی، رنګ یې زیړلی. او ابو طالب صاحب چې کله ولید ور منډې کړو، غاړې وله ورکړه، په یو مخ په بل مخ یې ښکلی. ورته وراره چېرته تللی وې؟ تا خو زما نه روح ایستلی دی، چېرته تللی وې؟ هغه ورته وایي چې تاسو لاړئ، زه ستاسو خواله درتلمه. یو تور انسان لوړ دنګ غټ انسان چې زما مخې ته ودرېږي، اما ته وایي چې هغه ځای کې کښېنه، هغه ځای کې کښېنه. او چې کله زه هغه ختم شي لاړ شي زه بیا راپاسمه، ما ته وایي چې هلته کښېنه، وړاندې به نه ځې. او چې کله بیا راپاسمه نو ما ته وایي چې کښېنه، بس زه کښېناستم نو. او ورته چې بیا به ته نه راځې، په دې طرف باندې به بیا نه راځې. پیغمبران الله پاک ساتي. الله ته مطلوب انسان موحد انسان دی. الله تعالی باغی نه معاف کوي، شرک مشرک باغی دی. موحد چې کوم دی دا موتی دی، ګناه به کېږي، انسان دی، کمزور دی. خلق الانسان ضعیفا. خو د شاعر اسلام سره به چل ول نه کوي، د ارکان اسلام سره به چل ول نه کوي، د الله او د رسول په شان کې به چل ول نه کوي. که دا خبرې کوي د توحید په باره کې نو دی به خرابېږي. لہذا مطلوب انسان دی، کمزوری به وي، د نه به کمزوري کېږي، لیکن دی ځان موحد ساتي. نو دا صورت چې دی صورت اخلاص دا توحید صورت دی. توحید په دې کې د الله د وحدانیت خبرې دي. او دا خبره یاد ساتئ چې دې صورت ډېر لوی قدر دی، ډېر لوی قدر، هر چا له ورځي، ماشومان له ورځي، بوډاګان له ورځي، زنانو له ورځي. دې ته قل هو وایي که نه، دې ته صورت اخلاص وایي. صورت اخلاص ورته ځکه وایي دې کې د الله د وحدانیت خالص یوازې په یوازې خبرې دي. نبی علیہ السلام فرمایي ان الله وتر یحب الوتر، الله وتر دی، وتر خوښوي. وتر طاق ته وایي، دلته ترجمه طاق نه دی. ان الله وتر یحب الوتر، الله تعالی چې دی نو څه دی؟ یو دی، یو دوی دی، نه پلار شته، نه زوی شته، نه نسب شته، نه حسب شته، نه محتاج دی، نه پې کمزوري راځي، نه پې ضعف راځي، نه پې زوال راځي، نه پې پناه راځي. هیڅ شی چې کوم دی په الله تعالی باندې نه راځي. الله سره یو دی، خالص دی، یو دوی دی. یحب الوتر، هغه انسان خوښوي چې موحد وي، هغه انسان خوښوي دا په عمل کې اخلاص وي، هغه عقیده خوښوي چې د شرک نه مبرا وي، د شرک نه پاکوي، د شرک نه سوی صفا وي. د وتر معنی دا نه چې ماسخوتن وتر، ماسخوتن وتر خو ښه عبادت دی، خو د دې حدیث مطلب دا نه چې الله وتر دی، وتر خوښوي. الله د ماسخوتن وتر خوښوي، وتر خو محبوب عبادت دی، هر عبادت الله ته محبوب دی. معنی دار الله یو دوی دی، یو دوی عمل خوښوي، الله یو دوی دی، یو دوی توحید خوښوي. الله تعالی شرک چې دی دا نه معاف کوي، نه شرک خوښوي. مشرک که ډېر ښایسته شي، ډېر هم په اعمالو ښایسته شي، ډېر هم مزیدار شي، خو دا الله ته مبغوض دی. قرآن ورته نجس ویلي، مشرکان څه دي؟ نجس دي، نجس پلیت دي، الله ته محبوب نه دي. لہذا دې ته د توحید صورت وایي. دا یاد کوي د ثلث القرآن برابر دی، د درېمې حصې د قرآن د لسو صورتونو برابر دی. او دې صورت کې ډېر لوی قدر دی، لوی زور دی پکې، لوی طاقت دی پکې، ځکه په دې کې د بل چا ذکر نشته دی، د خالق نه علاوه پکې د مخلوق ټکی نشته دی. ټول د خالق صفتونه دي. نه پکې د نبی علیہ السلام ذکر شته، نه د قیامت ذکر شته، نه د آخرت ذکر شته. د دې وجې نه د صورت اخلاص وایي. د نورو صورتونو نومونه هغه د لفظ نه اخیستلی شوي دي، او د دې نوم چې کومه دی نو دا د مضمون نه اخیستلی شوی دی چې دې ته څه ویل کېږي؟ صورت اخلاص. په دې کې د الله د وحدانیت خبرې دي. نو قل وایه پیغمبره هوا شان د خبرې دارې، هوا هغه الله چې دا خلک د حسب و نسب تپوس کې الله احد،
صرف یو خبره پکې یاد ساتئ. نن سبا بعضې خلک وایي چېرې زمانه یو کافر تپوس کو، یو عیسائی تپوس کو، یو مشرک تپوس کو، یا پلانکی تپوس کو، په ټي وي باندې سکالران لګیا دي، پروفیسران لګیا دي، او د الله تعالی د ذات مطابق خلکو له جوابونه کوي. ستا پلار نشي کولی. کم جواب چې الله تعالی کړی دی، کم جواب چې رسول الله کړی دی، کم جواب چې صحابه کړی دی، د هغې نه زیات جواب ته کوم کولی شي؟ کم شی ستا عقل نشي معلومولی، ستا سوچ هغې ته نشي رسېدی. ته څنګه دا خبره کوې چې الله نعوذ بالله چېرته دی؟ دا تپوس خو د نبي علیه السلام نه هم شوی و. نو که فرض که دا جواب ممکن وی نو رسول الله ته به دا جواب کېدلی. رسول الله ته خو جواب دا وشو چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او ته ورته چې کوم دی د خپل ځان نه نعوذ بالله شروع وکړې او الله له جسمیت ثابت کړې. جسمیت الله له جسمیت ثابت کړې. دا ایمان دی ستاسو. الله په عرش باندې دی. یو مردار چې کوم دی مردار ستاسو چې کوم دی پر ټي وي باندې راځي دغه مردار څه نوم یې دی؟ امیر لیاقت. دا امیر لیاقت مردار چې کوم دی نو په ټي وي باندې سوی. دا خبر یاد ساتي الله تعالی په عرش باندې دی. دا به دې کلک ایمانی څنګه دی بس باندې زنیم خبر. الله په عرش باندې دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې که د چا نه چا تپوس وکړو چې الله چېرته دی ما ته پته نشته دی، وایي دی کافر شو. دی بس وایي الله په اسمان کې دی، الله په عرش باندې وړاندې څنګه دی؟ وړاندې زما کار نشته دی. دغه مردار چې کوم دی تاسو اورئ دا د یو پاټۍ سړی دی، دا هغوی منبر دی، دا ختموي ولې نه؟ که دا خبره بل چا کړې وي اب اوس کافر وي، اب فاسق وي، اب جهنمی وي، اب ابلیس وي، اب شیطان وي. دی روغ موټ انسان دی. ډاکټر صاحب څه شي ډاکټر صاحب؟ ګوره دې مردار کتاب راواغېستو دي صرف یو ساده باده اهل حدیثو ته ناست دی. سم اهل حدیث هم نه و ناست ورته. ساده باده اهل حدیث مولا دی خو داسې خراب کړی دی چې هغه ورته ویل چې وروره زما خو دا ایمان دی چې الله په عرش دی. وړاندې چې کوم دی د دې جواب زما سره نشته دی. امام مالک یې جواب نه دی کړی، زه څه جواب وکړم؟ جوابونه نشته دی. د دې کیفیت زما سره نشته. دې څه وایي د داسې کتاب راواغېستلو او د کتاب را پاسې موبایل کې ایښودلو. نعوذ بالله د الله تشبیه د موبایل سره وکړه دې مردار. ورته وایي دا کتاب د عرش شو او په دې باندې نعوذ بالله را پاسې کې موبایل کې ایښودو، ویل دا سره دا الله تعالی شو. اوس زه ستانه تپوس کومه چې دا کتاب غټ دی او که دا موبایل غټ دی؟ که دا کتاب غټ نو الله اکبر نه شو، او که دا موبایل غټ نو دا عرش چې کوم دی د الله دپاره چې کوم موضوع نه شو. نو ستر جواب راکنه. ورته چې ما څه دی جواب نشته. ما ورته ویل چې سړی ورته ورته ویل دې جواب دی د ښځې نه تپوس وکړه، د پلار نه دې وکړه، د نیا نه دې وکړه، د نیکه نه دې وکړه، د هغې د اوس لیډر نه دې وکړه چې چا ملګری د هغې نه تپوس وکړه. دا زمونږ په دې میډیا باندې دا خلک دي او تاسو یې مه اورئ، بلې مه اورئ، بلې مه اورئ. دا ایمان دی ګورئ، کلک ایمان به ستا چې الله په عرش دی. بس وړاندې زه د کیفیت نه یم خبر، ما ته دا پته نشته چې څنګه دی، بس الله دی، زما دماغ هلتې نه ځي. نو دا جوابونه نه شي کولی. ته قرآن یې جواب نه دی کړی. قرآن مجید چې تا ته کوم جواب کړی هغه جواب بیانوه. قل هو الله احد الله یو دی دی. بیا څنګه الله الصمد الله بې نیاز دی د جسمیت نه، د کیفیت نه، د سمت نه، د جهت نه. الله د دې شیزونه بې نیازه دی، پاک دی. الحمدلله چې مولیانو دا ترجمه خو خلقو ته صحیح ښودله چې د ماشوموالي نه کنه مولا لکه قاریانو صحیح ترجمه ښایي لکه مولا صاحب صفت وکړو. که فرض که د سکول استادان دینیات استادان، عربي استادان یا د مدرسو قاریان حضرات چې کوم دی اول ته د ماشوم نه صحیح ترجمه وکړي که نه ټول عمر ورته صحیح یادوي. الله الصمد الله بې نیاز دی، دا یې ښه ترجمه کړله. الله د جسمیت نه پاک دی، بې نیاز دی. الله د الواد نه پاک دی، بې نیاز دی. الله مور پلار ته محتاج نه دی، بې نیاز دی. الله د جهت نه پاک دی، بې نیاز دی. الله د جسم نه پاک دی، نعوذ بالله جسمیت ولا نشته دی، بې نیاز دی. بس دا بې نیاز شو. ښایسته ترجمه ده. لم یلد ولم یولد، نه مخکې نه وروستو نسب ته محتاج دی، نه مخکې ته نه وروستو ته محتاج دی، نه پلار او نیکه ته ضرورت شته او نه دې ته ضرورت شته چې بچي شي، ځکه چې پلار او نیکه نه نسب نه راځي او چې بچي نه وي نو نسب وړاندې نه ځي. بیا د بره نه چې راځي د پلار او نیکه نه به راځي، او چې لاندې ځي نو دا په بچو باندې ځي. د الله تعالی نه بره ته محتاج دی، لاندې ته محتاج دی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همسره برابر نشته دی، همسره برابر نشته دی. خلک چې نکاح کوي که نعوذ بالله الله نکاح نه ده کړې، همسره برابر نشته. لہذا دا د خالص د وحدانیت صورت دی، دې کې ډېر خوند دی، دا یادوئ. اوس چې ته موحد شوې د دې مشکلاتو نه به ځان ساتې. کله کله به تا خلک راګرګي
دا انسان خلک راګیر کې که نه دا د پاکستان دا انکران دي که دا بینکران دي که دا څه شیزونه دي دا ډېر خوشي خلک دی دا انسانان دا لیډران دي او کار څوک دا راګیر کی خبره ورته کوي دې مثال دی لکه د کور مخې د سړي سپی پروت دی هغه غریب نه چیچل کوي نه خوړل کوي غلی غلیا پروت دی ماشوم راشي یوله ته وله ورکړي بیا وله بله ته ورکړي بیا بله ته ورکړي بیا بله ورکړي اخر چې کوم دی نو هغه هم لوګي ته د پنجې نه ونیسي دا مرداران هم دغه شانتي دي سړی مجبوره کړي یو خبره بله خبره آخر د هغه د خولې نه یو خبره وباسي کله په قار کې راشي کله په غصه کې راشي بس خبره چې کله وشي بس د هغې نه پروپیګنډه شروع کړي پلانکي دا ویلي پلانکي دا ویلي دا یې که نه د دې وجې نه درته وایي چې دو صورتونه په ځان باندې وایي چې حوصله هم برابري دماغ هم برابري سوچونه هم برابري د خلقو مقابله کې چې کوم دی تاسو برابري او مضبوط ولاړې لهذا دا دم صورتونه دي د دم صورتونه دم به کوئ که نه خپل ځان دموئ ځکه چې مونږ هم تش دمونو والی یو نور خو د قرآن چې کوم مغز او حقیقت دی هغې ته نه ځو قرآن مجید برکات دي د قرآن مجید ویونکي هم لګیا دي تاسو ته پته دی زموږ صاحب یعقوب صاحب الله وبخښي هغه یو ځل خبره وکړه ویل وایي زموږ داسې مثال دی داسې مثال هم دی چې په یو ځای کې اور لګېدلی دی چې اور لګېدلی دی نو هغه اور مړ کول غواړي اوس د مړ کولو دپاره ډکې بالټۍ پکار دي او ډکې بالټۍ هغه سړی وړی شي چې دا ډکې بالټۍ طاقت لري نو دی ولګي دې ماشوم له په ورکوټې کټوري کې اوبه ورکړي ورشه په هغه اور واچوه نو هغه چې کله لاړ شي نو هغه چې هغه اور ته ورسي نو هغه بیا ټولې په ځان باندې راړولي اور ته ونه رسي داسې بل ماشوم له بیا یو کټوری ورکړي ورشه په دې پیاله کې اوبه ویسه په دې اور ور واچوه اور به دا مړ شي که زیات به شي اور به زیات شي مونږ هم هغه یو د قرآن لګیا یو خو لیکن قرآن له ورځونه اور مړ کوو خو په پوکو باندې اور مړ کوو خو په کټورو باندې هغې لپاره بالټۍ پکار دی چې ډکې کا نو په خپله ومنه په خپله بیا عقیده جوړه کا عمل پې جوړ کا نو بیا به بالټۍ ډک شي نو چې اوبه پرې راپاسه ورواړې نو اور به مړ شي د اور د مړ کولو دپاره د قرآن مجید دی جسماني اور هم مړ کوي روحاني اور هم مړ کوي د خواهشاتو اور هم مړ کوي د عقایدو اور هم مړ کوي د اعمالو اور هم مړ کوي او په دې چاپېره ماحول کې چې کومه اورونه بل دي دا هم ختموي د کور نه د رواج اور هم ختموي اگر که نن سبا کته ډېره خرابه ده ګوره ډېره زیاته خرابه ده دومره زیاته ریاکاري ده حد درجې ته قسم دی کله په ځان باندې ویرېږم په ځان باندې دومره حد ته ریاکاري رسېدله ټول خلک دکلاوې کوي په اواز کې خبره بدلول اواز ډکول او تشول څوک څه کوي پته نه لګي مړه څه چل شروع دی ټول ریا ځکه نبي علیه السلام فرمایل یو زمانه به راشي چې هېڅوک به د ریا نه بچ نه شي دا ریاکاري د شرک اصغر دا په دې خلکو کې داسې رواني لکه یو نری میږی په تکه توره تیاره کې په یو تور کاڼي باندې روان دی د هغې په کشاري باندې ته نه پوهېږي نن سبا چې زه وګورم حالات داسې دي الله دې خیر کړي اول دی الله ما هم بچ کړي بیا دې تاسو بچ کړي ګران کار دی زړه صفا کول ډېر ګران کار دی د بل چا دیندارۍ ته څوک دینداري نه وایي د بل چا نیکۍ ته څوک نیکي نه وایي د بل چا اسلام ته څوک اسلام نه وایي د بل چا د دین کار ته څوک د دین کار نه وایي بل روغ سړي ته روغ سړی نه وایي نو زه ریاکاري تورې که سپینې دغه ریاکاري نه ده ځکه نبي علیه السلام وفرمیل چې هسې نه یو زمانه را روانه ده چې لا یبقا من الاسلام الا اسمه ولا یبقا من القرآن الا رسمه چې د اسلام به تش نوم پاتې شي او د قرآن به تشه رسم پاتې شي رسم به تې نه جوړو عقیده به تې جوړو عمل به تې جوړو کردار به تې جوړو که دا رسمونه شي که نه د یهودو عیسایانو د تورات او د انجیل رسمونه هم روان دي دا زمونږ کتاب دی دا به مونږ جوړوي خو د جوړولو په نیت باندې به دا مونږ زده کوو د جوړولو په نیت به ورته کینو د جوړولو په نیت باندې به اورو د جوړولو په نیت باندې به دا معاشرې ته وباسو بیا پکې برکت هم شته خیر هم پکې شته په دې کې چې کوم ثواب هم شته روحانیت هم پکې شته خو یوازې پکې دم نه دی ګورې دم دپاره نه دی راغلی زما خیال دی چې نبي علیه السلام پر یو غونډ سوره قرآن کې چې دا 6,000 او 100 آیاتونه دي 6,000 100 آیاتونه دي نو 6,000 او 100 آیاتونه تقریبا 12 اقوال دی په دې کې 12 اقوال چې په هغې په خپله 3 اقوال د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دي چې دومره آیتونه 226 228 234 داسې پسې 600 ته
یو خو ستاسو زموږ په زبان باندې چې دی 6,600 بس آسان ټکه دی یاد کړی دی 6,666 دا پکې سر نه نشته دی دا پکې په کم ځای کې دی تا په هوا باندې یاد کړی بس وې 6,666 دا خو ته شمار هم کا تا ته په خپله پته ولګي د آیتونه څومره دي چېرته شمار که کښېنه ورته که نه تا ته پته ولګي چې د قرآن مجید چې کوم دی نو څومره آیتونه دي د قرآن مجید د سورت فاتحې نه والا د سورت والناس پورې خاص صورتونه دا نبی علیہ السلام ویلي دي چې دا سورت فاتحه د دم صورت دی آیت الکرسی چې کوم دی نو په دې کې دا صفت دی د سورت بقرې آخري آیتونه معوذتین پلان کې سورت داسې یو څو صورتونه ویلي دي داسې نه ویلي دا ټول قرآن د دم دپاره راغلی دی داسې نه دي ویلي دم پکې شته خو د دم دپاره نه دی راغلی دم پکې شته ځان پې دموه بچی پې دموه زناور هم پې دموه مار لړم چیچونکي پې هم دموه خپل کور هم پې دموه خیر او برکت دپاره چې کوم دی وایه په کور کې م وایه په خپلو بچو باندې وایه په خپلو ملګرو باندې وایه په خپلو شاګردانو یې وایه په خپلو مشرانو کشرانو به خیر او برکت به پکې وي خو د دې دپاره نه دی راغلی دا راغلی دې دپاره چې په دې به عقیده جوړې په دې باندې به عمل جوړې په دې باندې معاشره جوړې په دې باندې به قانون جوړې دا قانون به برابرې دا د معاشرې د فسادات دا به ختمې لہذا د آخري دو صورتونه دا د دې دپاره دي چې و موحد ماما ته خو ځان ته موحد وې خو هسې نه شي شیطان دله توحید ګډوډ کړي ته خو ځان ته تلاوت ګزار وې سهار هم لګیا تلاوت کې ماښام کې ډېر ښه سړی خو هسې نه شي شیطان دی تلاوت چې کوي په بل طرف روان کړي دلته به تلاوت کې او د کینې نه بډه کې دلته به تلاوت کې او کنځلي به کې دلته به تلاوت کې او خیری به کې مور ته وایي ښځې ته وایي دلته تلاوت پکې او غیبت پکې قرآن به بندې او چغلي به کې قرآن تلاوت چې بندې بیا به چغلي کې بیا به الزامات لګې بیا به د ګناه سوچ کې بیا به د بل شي غلط کار سوچ کې بیا به د غلطو محفل ته ځي په دې جومات کې ناستې په جومات کې د قرآن واورېدلو او تا ویل چې هلکه ماشاءالله سورت اخلاص ته موږ ترجمه هم ختمه کړه آخر سر ته ورسوله موږ خو ډېر ښه خلک شو او سبا چې ګورې د هغې خلکو ملګری چې کم خلک د شیطان ملګري دي د هغې خلکو دوست چې کومه دوستان د شیطان دي د حزب الشیطان په ډله کې داخلې د هغوی په محفل کې ناستې د ګناه په محفل کې ناستې د غلا په محفل کې ناستې د جوارۍ په محفل کې ناستې د شرابو د ګندګۍ په محفل کې ناستې او بیا په موبایل کې ګندګي ګورې موبایل د ګندګي ده جب کې د ګندګي ده غوږونو کې د ګندګي ده سترګې د غلطې استعمالېږي نو دا درته وایي چې دا صورتونه وایه د ګندګو نه بچ شي ورې او د دې قرآن چې کومه خیر دی چې پوره راشي نو دا اولنی صورت چې دی نو په دې کې د رب یو صفت راغی رب الفلق رب څه ته وایي چې د ادنا نه سړی اعلی ته رسوي په مزه باندې لاندې نه باندې ته سړی دې ته ویل کېږي څه شی رب تربیت کوونکی پالونکی دې ته رب ویل کېږي او بیا په شرعي استعمال کې رب څه ته وایي رب مالک ته وایي رب خالق ته وایي رب رازق ته وایي رب حاکم ته وایي هغه ذات چې د هغه حکم به منې هغې ته رب ویل کېږي نو په قبر کې چې کوم تپوس کوي مر ربک مر ربک رب دې څوک دی ته ربي الله رب زما الله دی ته خالق دې منلو جواب نشي کولی تش رازق دې منلو جواب نشي کولی ډېر خلک داسې دي چې هغه څه وایي د رب معنا کوي رب زما خالق دی رازق دی د دې نه اخوا ټکی نشي ویلی قسم دی که دی په قبر کې د دې جواب وکړي د دغه پلار جواب نشي کولی چې ته صرف دومره وایې چې رب خالق دی او رازق دی او وړاندې پسې حاکم نه منې سید پسې نه منې مالک پسې نه منې ته ربي الله نشې ویلی کله چې تا دا ومنل چې زما رب خالق دی زما رب رازق دی او زما مالک دی او زما حاکم دی نو بیا به چې ربي الله رب زما الله دی دا په ګوټو نه یادېږي زما په دې کنډرو کې مشر سړی پاتې شوی هغه ویله وایي اپریشن مې و وایي اپریشن ته چې کله دنده کولم اوس پاتې شوی الله دې وبخي زه تپوس ته ورغلم خندلی ما ته ویله چې اته څه وې که نه ټیک وې وایي اپریشن مې و چې نن ایستم او هغه کسانو ته مې ویل هغه کمپیوټرانو ته خیر هغه چې سړی وایي که نه اخر کې هغه څه شی دی وایي هغه وایي چې څه شی دی ما ورته چې نه مړه هغه سړی چې په اخر کې وایي که نه چې په اخر کې څه شی وایي وایي 15 منټه تېر شو که نه وایي نه هغوی په ما په خبره پوهېږي او نه زه کلمه ویلی شم نه لا اله الا الله زه ویلی شم حال دا دی چې دا خو مونږ بار لا اله الا الله به ربي الله ربي الله ربي الله وایي ما په دغه ځای کې وایي چې پروردګاره اوس مې معاف کا او د اپریشن نه بعد زه اسم نه کوم
خبر هم دا ده چې خپل الله دی حقیقي نه منلی، رب دی حقیقت کې نه منلی، مالک او حاکم دی حقیقت کې، رازق او خالق دی نه منلی، قسم دی که جواب وکړي په آخر د مرګ په ټایم کې به کلمه هم نه درځي. کلمه وایي توبه مې وایستله، وایي کلمه مې بیا هم ونه ویله، وایي اپریشن مې جوړ شو چې اپریشن د هوش نه رالم نو لا اله الا الله محمد رسول الله ته یاد شو. یعنې خبره دا رهي په دنیا کې د سړی نه یېرېږي، دا د هر چا نصیب کېږي بیا نه، خو چې کله دې نظریه وي، کله دې عقیده وي او الله دې داسې منلی، رب دې داسې منلی، نو بس بیا به جواب کولی شي. نو ای رب الفلق، په رب د سبا، ربه زما د زړه ډېر خفه دی او ډېر څه دي به کي، خو سبا چې راوباسې او دا تیارې ختمې کړې، بس زما زړه نه دا تیارې ختمې کړه. وایي د څه نه پناه غواړې؟ وایي د مخلوقاتو نه غواړم. رب تا پیدا کړي د خیر دپاره، هغه د شر دپاره لګیا دي، ژبه دې ول ورکړې وه د چا د ذکر دپاره، تلاوت دپاره، د ښو خبرو پستو خبرو دپاره کنځلي کوي، پې غیبت کوي، پې چغلي کوي، په ما باندې الزامات لګوي. رب د دغې شي نه پناه غواړم. غوږونه دې ورکړي وو د ښه اورېدو دپاره، هغه لګیا دی د غلطو اورېدلو دپاره استعمالوي، زما خلاف یې استعمالوي. رب د دغې پناه غواړم. لاسونه خپې دې ورکړو، مال او دولت دې وله ورکړو، عزت او جاه دې وله ورکړو، نسب دې وله ورکړو، علم دې وله ورکړو، پوهه دې وله ورکړې وه او هغه لګیا دی زما خلاف یې استعمالوي. وای رب د در د شر نه، دا چې خیر وکنه ته شر جوړ کړی، دغې نه پناه غواړو. ومن شر غاسقین اذا وقب، شپه د آرام دپاره او د آرامیتوبونو دپاره استعمالوله. وای رب د دغې نه پناه غواړم. ومن شر النفاثات فی العقد، او دا چې کوډمار دی او تعویذمار دی او تعویذګر دی، په تعویذونو خلک پیسې ورکوي، قسم دی که په دمې ورکوي ټک پناه ورکوي. که دا تعویذونه موږ شروع کړه که نه داسې مال به را روانې بله، په دمونو څوک پیسې نه ورکوي، پیسونه دا ښځې هم ورکوي. دا وایي مونږ خرچه نه کوو، چېرته هم چې زنانه راشي که نه وایي ماله بس د دماغ نه دی زما بلکل وړقي، چېرې چې مونږ هېڅ چېرته نه تللي، دا 500 ځله تللي او 500 کوډمارو له تللي او زه هېڅ چېرته نه یم تللي. وایي بس مونږ ته خو چل نه راځي، مونږ خو د دې دغه نه یو خبر، د پلانکي نه یو خبره، او د دنیا چې څومره کوډمار دي د هغوی ټلیفونونه هم ورسره وي، د هغې نمبر هم ورسره وي او د هغې پتې هم ورسره وي. او دا خو د هغوی ګاګ دی، تاسو ته پته ده دا جادوګر چې کوي دا ګاګ دی، ګاګ و دا زموږ ډاکټران چې کوي دا باید ډاکټران د دوی چې دی نو دوی چې مریض داخل کړي که نه دا یې ګاګ شي، بس هفته پس به بیا راشي، 10 ورځې پس به بیا راشي. دا تعویذګر کوډمار چې دي که نه دا ګاګونه جوړ کړي دي، بس چې هغوی کله جوړ کړي 100 ګاګونه مې دي، بس په هفته کې چې کومه دی نو 100 کسان راځي، مزید چې 100 روپۍ ته اخلي 1 لک روپۍ شوې په هغې ورکوي. نو رب وایي د دې کوډمارو خنزیرانو نه مې بچ کړې، د دغې مردارانو نه مې بچ کړې. ومن شر حاسد اذا حسد، مظلوم ګناهګار نه مې بچ کړې. دا همیشه چې قبض وي، همیشه چې خېټه خراب وي، همیشه چې طبیعت خراب وي، د کینهګر وایي حاسد وایي. حاسد همیشه بیماري په خېټه دړي، د حاسد سړي همیشه په خېټه دړي. ولې دړي؟ ځکه د بل چا خیر نشي برداشت کولی، د بل چا ښه خوی نشي برداشت کولی، د بل چا ښه عزت نشي برداشت کولی. یا الله د دغې بدخوانۍ مو وساتي. اوس وروسته دشمن چې دی خطرناک دی، نو صفتونه ولې د رب د پروردګار درې راله، ځکه دشمن چې کومه دی په زړه باندې حمله کوي، او بادشاه چې کله غرق شي نو لعیا ورسره ټول ځي، بیا لښکر ورسره ټول ځي. نو هغه څوک دی؟ هغه شیطان دی، انسي او جني شیطان دی، هغه په زړه باندې حمله کوي، بادشاه برابروي، ځکه زړه نه دی. نبي علیه السلام فرمایي دا زړه په دې وجود کې یو ټوکړه ده. الا ان فی الجسد، الا ان فی الجسد مضغة، په دې بوټۍ کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کله چې روغي سړی جسمانی روحاني لحاظ سره روغي، او چې کله برباد شي سړی جسمانی روحاني لحاظ سره برباد شي. الله زموږ زړونه جسمانی روحاني لحاظ سره روغ کړي، برابر دي کړي، د جسمانی بیمارونو او د شیطانی بیمارونو دې الله بچ کړي. نو څه وایي؟ اعوذ برب الناس، و د بوډا ماشومانو ربه، ملک الناس، و د ځوانانو ربه، الہ الناس، و د بوډاګانو ربه. رب الناس، رب تربیت ته وایي، ماشوم تربیت ورکوي غټه کې، وایي ربه ماشوم د ماشومانو ربه. بیا وایي ملک، ملک اختیارمند ته وایي، ملک بادشاه ته وایي، ملک اختیارمند ته وایي. وایي د اختیارمند دی ته ځوانان چې کوم دی حکومت راولي، وایي د ځوانانو ربه. الہ الناس، و بوډاګانو ربه. بوډا ښه صفت دار دی، د بوډاګانو دا صفت نه دی چېرې ټوله شپه چې کوم دی موبایل یې ګوري، زیو په 500 روپۍ په 600 په 1000 روپۍ پیکیجونه پکې چې دغه شان دی ورته ناسي او ګوري. ویل که الله دې غرق کړي چې غرق شي، ستا دا وخت دی شي دی نه ستا ته وایي چې نه ابله چې کومه دی یو بوډا ناست دی او چې زه ورښکاره شوم چې ما کتله بس ځان ته دا شیدول لګولې.
دا ستا دا وخت دی کښېنه تلاوت وکړه ښایسته زه کله زه ویم بار بار ویم تاسو ته که نه زما سابق صاحب د الله خیر ډېر خوښ و جومات ته به جوړلی که نه یو تکیا به د شاته پرته وه یو تکیا به مخې ته پرته وه قرآن مجید ورته غټ پروت دی چې میلمه به راغی خبرې به ورسره وکړي چې میلمه زر به قرآن کلک تلاوت به شروع کړو ستا بوډا یې ستا آخري دا عمر دی په دې عمر کې ذکر کوه اذکار کوه تلاوت کوه خپل بچو ته دعا کوه خپلو نسو کړوسو ته دعا کوه خپلو زامنو ته دعا کوه ستا دعا قبلېږي د حکومت ته دعا کوه د وطن ته دعا کوه د مجاهدین ته دعا کوه تلاوت کوه ذکر کوه ټول ورځ چې کنه په کور کې به لګیا برکت پرې زموږ والي صاحب د الله وبخي ټوله شپه ورځ به لګیا او تلاوت پې کو ذکر به کو بس لاړو برکات لاړه هر څه ختم خبره داره چې د مشر سړي کار داره دا د الله دپاره تلاوت شروع کوي دا د موبایلو کاتې پرېږدي تاسو بوډاګان یې دا ځوانان خو هسې دي ورغلط دي لیکن تاسو خو ځان مغر کوئ که نه نو الهي الناس د بوډاګانو ربه څه غواړې وایي زما دشمن دی او زما په زړه حمله کوي وایي په چا کې دی وایي په پیریانو کې هم دی په انسانانو کې هم دی هغه پیری خو په اعوذ بالله باندې تختی او د انسانانو هغه په اعوذ بالله هم نه تختی هغه په اعوذ بالله هم نه تختی پروردګاره ستا طاقت چې را سره نه او تا رانه نه اړولی زه یې نشم اړولی نو ربه رانې واړوه د دې شیزونو نه مې خلاص کا الله تعالی دې موږ صحیح موحدین جوړ کړي الله دې موږ د شرورو فساداتو نه محفوظ کړي او مان البلاغ